خپل ورزي په لوکل دکانونو کې سموجر راوالي یا د شي نه راوالي هغه چې کله بیا موږ ته راشي نو لیټ کیسز کې بیا کینسر ډایګنوز شي خلک د راشي فایده دی والي دي خلکو ته خپل لکه خله انسان داسې یو حصه ده کنه چې دا یو ګیټ وی دی لکه خوراک سړی کوي څه کوي کنه ټول هم د خولې نه پاس کېږي معدې ته ځي نو د خپل خولې د غاښونو خیال وساتي د دې نه علاوه د خولې اکثر بیماری نه چاته پته نه لګي راشي ان شاء الله شروع کې به زمونږ داسې پیکیجز وي چې هغه کې به په زما چې کوم کنسلټیشن دی هغه به زه نه اخلم او په پروسیجر باندې به ان شاء الله 40% اف وي نو نه کېږي او څومره دا کېږي نو ان شاء الله عوامو ته فایده ورکوو خپل سوچ به وروسته کتونکو دې ټایم کې زه د ضلع باجوړ هډ کوارټر هسپتال سره نږدې چې کوم پرایویټ هسپتالونه دي هغې المدینه سنټر کې ولاړ یم د ضلع باجوړ یو ډاکټر ډینټل سرجن ډاکټر محمد عمران چې تعلق یې د سلارزو د سیمې ګلو شاه سره دی حالانکه تحصیل ښار دی علاقه د سلارزو د دغه ځای اوسېدونکی دی او یو ښه د غاښونو ماهر ډاکټر دی اوس به دا ډاکټر د پېښور نه په هفته کې 2 ورځو لپاره راځي یعنې هفته او اتوار بیا به پرمننټ راځي ډېرې زیاته مننه کوو د ده د کړنې باقاعده افتتاح وشوه د افتتاح په موقع باندې د ضلع باجوړ د هر مکتب کې د خلکو دلته نمایندګي وکړه او دا د خوشحالۍ یو کار وګڼو ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډېره مهرباني ستاسو د راتلونکو زما ډاکټر محمد عمران نوم دی ما بیسک چې کوم تعلیم دی هغه د ګورنمنټ ډیګري کالج نه کړی دی هغې نه پس مې بیا چې کوم بیچلر آف ډینټل سرجریز کوم بی ډي ایس بیسک ګریجویشن دی ما د کوارټ میډیکل کالج نه کړی دی په 2018-19 کې کمپلیټ شوی د هغې نه پس بیا ما اف سی پی ایس پارټ 1 په سپټمبر 2019 کې کلیر کړی او اوس زه په رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ایز میکزیلوفیشل سرجن کار کوم نو دا خو بس د علاقې لپاره دلته کې یو داسې دی چې دلته کې څوک میکزیلوفیشل سرجن نشته دی که نه نو چې کوم داسې اکسیډنټ والا مریضان وي د دې نه علاوه د خولې کومې بیمارۍ نه وي نو هغه ټول کسان چې دی تیمرګرې ته ځي او پېښور ته ځي نو د دې خلکو د فایدې لپاره او د علاقې د فایدې لپاره موږ دا سوچ وکړو چې داسې یو بیسک نیډ دی د خلکو لپاره نو د هغې په دې سوچ باندې ان شاء الله دلته کې کار شروع کړی دی او د خلکو څومره کوشش کېږي زموږ د خلکو خدمت به کوو دا راته ووایي چې سامان پوره دی سره سامان خو جي زموږ سره الحمدلله ما ټول نه لیټسټ ټیکنالوژي راوړې ده لکه څنګه چې دا انټراورل کیمره ده په دې کې به د مریض ټول خپله خوله غاښونه ټول هر څه به ته په دې سکرین باندې ښکاري بل زما سره دا ډیجیټل یونټ دی خپله باندې لکه د سینسز سره بټنو سره لاندې اپ ډاون ټول هر څه به ورسره کېږي د دې نه علاوه ډینټل ایکسرې ده زما سره د ډینټل ایکسرې ته اوس یو نوی سینسر ورته وایي کوم چې په ډینټسټري کې یو نیو ایډوانسمنټ دی نو هغه به د دې لیپټاپ سره بیا موږ کنیکټ کوو د مریض بالته ایکسرې کېږي او ډایرکټ ایکسرې به دلته کې په لیپټاپ باندې راځي بیا زموږ سره اټوکلیو دی په کوم کې چې کوم د هغه سامان چې هغه یو پیر استعمال شي او د هغې صفایي د جراثیم کوم ته چې تور زیړی ویلی کېږي د هغې بیمارۍ د جراثیمو صفایي د دې اټوکلیو نه بغیر نه کېږي نو دا اټوکلیو ما راوړی دی کې به انشاءالله سامان صفا کېږي بیا به د دې نه علاوه مخکې چې کوم سامان مریض له استعمال شي د هغې استعمال نه پس به بیا مونږ اول دلته کې صفا کوو بیا به چې کوم دی لپاره خپل سټریلایزیشن پاوچز ورته وایي په هغه پاوچز کې بیا بندو د هغې نه پس به بیا ښه پراپر انډیکیشن کوي چې دا سامان صفا دی که نه دی صفا نو چې څومره مطلب د ډینټسټي لپاره د میکزیلوفیشل سرجري لپاره هغه مریضان چې هغه په اکسیډنټ کې یا مطلب را پریوځي یا په جګړو کې د هغې جامې ماتې شي د هغې نه مخ هډوکي مات شي نو انشاءالله د هغې علاج به موږ دلته کوو او ښه لیټسټ ټیکنالوژي سره به دلته د هغې علاج کېږي چونکې د علاقه د حالاتو نه راتېره شوې ده ډېر غربت دی هسې خلک وایي چې چا نه تپوس وکړي چې ډاکټر جوړېږم نو د پیسو ګټول یو سوچي سی خبره وکړه ټول خلک دې ګوري نو اصل کې تاسو ته پته را نن سبا زموږ خاص طور پر ډینټسټي او د میکزیلوفیشل سرجري چې کوم اکوپمنټ دي دا ډېر زیات ایکسپینسیو وي بیا پسې د ډاکټر خپل چارجز نو چې هغه ټول حساب کې په دې کې موږ ته دونه لکه خلکو ته چې څنګه ښکاري هغه شان نه خو کوشش کوو انشاءالله چې څنګه تاسو خبره وکړه د علاقې خلک غریب دی د چا دومره وس نه کېږي روزګارونه نشته نو څومره زموږ نه کېږي او څومره دا کېږي نو انشاءالله عوامو ته فایده ورکوو خپل سوچ به وروستو ساتو څه پیغام به ورکړې ډېر ګڼ خلک به دې ګوري چونکې افتتاح وشوه مبارکي هم درته وایي والله دې کامیاب ډېره مهرباني شکریا بس خلکو ته خو دا وایو چې خلکو ته اکثر لکه چاته پته نشته دی که نه چې د غاښونو ډاکټر څنګه وي او بیا د هغې علاج څنګه وي سامان یې څنګه وي نو زه خو دې خلکو ته ویم لکه چې تاسو راشئ انشاءالله شروع کې به زموږ داسې پیکیجز وي چې هغې کې به په زما چې کوم کنسلټیشن دی هغه به زه نه اخلم او په پروسیجر باندې به انشاءالله 40% اف وي نو خلک د راشي فایده دی والي دي خلکو ته خپل لکه خوله انسان داسې یو حصه ده که نه چې دا یو ګیټ وی دی لکه خوراک سړی کوي څه کوي که نه ټول هم د دې خولې نه پاس کېږي معدې ته ځي نو د خپل خولې د غاښونو خیال وساتي د دې نه علاوه د خولې اکثر بیمارۍ نه چاته پته نه لګي خپله ورځي په لوکل دکانونو کې سموجر راوالي یا د شي نه راوالي هغه چې کله بیا موږ ته راشي نو لیټ کیسز کې بیا کینسر ډایګنوز شي
نو لکه داسې فیسیلیټیز هم شته ان شاء الله چې د خولې هره بیماری کاغه د غاښونو بیماری کاغه جامې ماتې وي کاغه د مخ سره تعلق وي کله کینسر وي ان شاء الله د خلکو له موږ کوشش کوو چې د خپل وس نه حتی الوسه کوشش وکړو چې د لمون خنه ښه علاج وکړو کله به راځي کله به کېني د به ان شاء الله زما خو په الحال د دې جولای کې لا په الحال زما پلان بدلته کې زما میکسیمم ټایم بدلته کې ویک کې بدري سلو ورځې خو اصل کې په بیسیک لکه پرمننت بیس باندې به ان شاء الله بیا داسې یو کال پس دلته کې اویلیبل یم اوس چې دی نو هفته اتوار به ان شاء الله دلته کې چې څوک اپوینټمنټ اخلي نو ان شاء الله راتللی شي ډېره مننه جی ډېره مهرباني کتونکو ډاکټر محمد عمران د باجوړ سره تعلق دی او ډاکټر د خوشحالۍ خبره ده زمونږ او تاسو ټولو دپاره چې موږ ته یو ماهر ډاکټر په خپل وطن کې خپل کلي کې خپل علاقه کې ملاو شو ان شاء الله په دغه هیله او تمه سره چې دا به زموږ د باجوړ چې کوم غریب ولس دی دغه پوره خیال ساتي یقین لرم چې دا نن رپورټ په اساس خوښ شوي الله پامان